بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العالمین فرمائی او تاسو د شیطان تابعداری مکوئ، د شیطان د قدمونو تابعداری مکوئ، بشک دا شیطان ستاسو د پاره ښکاره دشمن دی. یعنی مطلب دا دی چې د شیطان په لار باندې مه ځئ. تفسیر ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې لیکلی دي چې هر ګناه کول لاره د شیطان ده. د ابلیس علیه اللعنت دا کوشش دی چې انسان اول کافر کی، او که کوم انسان مسلمان وي نو بیا دا کوشش دی چې په گناه کبیره یعنی په لوی لوی گناهونو کې مبتلا کی، لکه قتل شو، زنا شو، جواری شو، شراب سکل شو، غیبت شو او درو وغیره شو. محترمو، د گناه کبیره تعریف دا دی هغه لوی گناه، هغه گناه چې شریعت کې پاغه باندې حد مقرر وي دې ته گناه کبیره ویل شي، او چې په کمی گناه باندې په شریعت کې حد نه وي مقرر دغه ته گناه صغیره ویل شي. گناه کبیره چې دا ډیر عظیم جرم دی، لوی جرم دی. الله رب العالمین دې ته مونږ ته په خپل امان خپل حفاظت کې ولري. زنا یو لوی گناه ده، یو بی انتها فحش او د ډیر بے حیايي کار دی. اللہ تبارک و تعالی د دې په باره کې بخپل کلام کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کیږئ، انه کان فاحشه، یقینا دا قبیح کار دی، د فحاشۍ کار دی، وساء سبیلا او بد دے د جهت د لارنا. امام بخاری رحمه الله پخپل کتاب بخاری شریف کی حدیث مبارک نقل کوي دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواوریدلا چې هغوی او فرمایلا چې قیامت به قایم نشي، او یا داسې او فرمایلا چې د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا ده چې علم به پورته کړی شي، جهل به ظاهر شي، شراب به څکلی شي، او زنا به ښکاره کولی شي، سړي به کم شي، زنانه به ډېرې شي، تر دې چې د 50 ښځو په سر به یو سړی کافي وي. د حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې واسمانونه او وزمکی په زناکار باندې لعنت وایي، او په جهنم کې به د شرمګاهونه داسې بدبویي ځي، داسې خراب بوی به تېرځي چې جهنم بیان به تېنه هم پریشان وي، او د رسوایۍ سره سره به د اور په عذاب کې مبتلا وي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له داسې ګناه نه په خپل حفاظت کې ولري. دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلا چې زناکار چې کله زنا کوي نو ایمان تی نوزی، او د سوری پشان د پاسه د سری ولاړ وي، او چې هر کله د زنا نه فارغ شي نو بیا ورته دا ایمان واپس راشي. بخاری شریف دا حدیث مبارک نقل کړی دی چې حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے کہ رسول اللہ مبارک میں فرمائی چې کله هم بند زنا کوي نو په دغه وخت کې د ایمان خاون نشي پاتې کېدلی، د ایمان خاون نشي پاتې کېدلی. محترم زنا دومره لوی جرم دی، دومره لوی گناه ده چې انسان په داسې وخت کې د ده نه ایمان پورته ختلی او د سوري په شکل باندې د ده په سر باندې ولاړي. نو محترمو چې کله د زنا نه فارغ شي نو دا ایمان ورته واپس راشي. الله پاک دې مونږ تاسو زمونږ جمیع مسلمانانو ته د زنا نه په خپل امان خپل حفاظت کې ولري. محترمو، بعضې کارونه داسې دي چې هغه په موجوده وخت کې زنانه چې هغه ډېر په بې حیایۍ کې ګرځي او خپل حسن او خایس خلکو ته ښکاره کوي. دا خبره یاد ساتل پکار دي زما محترمو
چې داسې زنانه د خپلو پردو ټولو سړو دپاره یوه لویه فتنه ده. مسلم شریف دا حدیث مبارک نقل کوي چې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې رسول الله مبارک می فرمایلی دي چې هغه ښځې چې بربنډې به وي او د سر ویښته به یې داسې جوړ کړي وي لکه د احقبو، نو دا ښځې به جنت ته داخلې نشي او نه به د جنت بوی محسوس کی. په دغه حدیث مبارک کې داسې الفاظ دي نساء کاسیات عاریات. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې ابن العربی رحمه الله فرمائی چې د کاسیات مطلب دا شو چې جامه به یې وي، جامې به اچولی وي، لیکن داسې باریکې جامې به اچولی وي چې هغې کې به د دوی وجود به پکې بربنډ ښکارېږي. ته به وایې چې یاره وجود به پکې ښکاري، دا وجود به پکې په نظر راځي، نو داسې به چې د بدن هغه اعضا چې دي هغه به پکې په نظر باندې راځي. نو فرمایي چې په دغه وجه باندې به دوی جنت ته داخلي نشي او نه به دوی د جنت بوی محسوس کی. نو محترمو زنانو لم پکار دي چې هغوی د کوره په پرده کې وځي، په حیا کې وځي، ځکه چې د دوی په معاشره کې لوی کردار دی. او با پرده ښځه چې ده قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین. وایي دا خبره نږدې ده چې دوی به وپېژندی شي نو څوک به ورته تکلیف نه ورکوي چې دا خو حیادارې پردهدارې ښځې دي، لہذا دوی ته به د ضرر نه او دوی ته به د کتو نه ځان ساتي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول د زنا نه او د بې پردګۍ نه په خپل حفاظت کې ولري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.